حدیث مبارک کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا كان يوم الفطر وقفت الملائکه على ابواب الطرق کله چې د وړوکي اختر ورځ نو د الله په حکم سره فرشته د هر کوسې په سر باندې راشي ودرېږي. یو روایت کې دا دی چې کم خلق مساجد ته عیدګاه ته مزل را روان وي نو هغه سره دعا سلام کوي او دې حدیث کې دی فنا دو اعلان کوي اغدو یا معشر المسلمین الى رب کریم اے مسلمانانو د کریم رب طرف ته کوچو کې مساجد طرف ته عیدګاه طرف ته روان شي یمن بالخير الله در باندې احسان کړی دی د نیکه توفیق در کړی دی ثم يصيب عليه الجزيل اور د نیکه توفیق باندې دویم کرم دا چې الله په هغه نیکه باندې اجر عظیم هم درکړي. لقد امرتم بقيام الليل فقمتم دا ټول الفاظ دا په خوشاله باندې دلیل دي. کله چې بچي تابعدار وي او کم کار وته پلار حواله کی او شپشي نو پلار ډېر په خوشاله باندې وای وسې نن تا زما ډېر تابعداري وکا ګور فلانه کار مې ته حواله کو پورا دی کو ظلم خوشاله دي. ګور نبی عليه الصلاه والسلام فرمای تاسو ته بقيام الليل د شپې د قیام حکم شو چې تراویح وکوي فقمتم تاسو تراویح وکړي وامرتم بصيام النهار او تاسو ته حکم شو چې دروازې بروجي نیسه فصمتم تاسو روزي مونږ ولې واطعتم ربكم تاسو د خپل رب ډیر خطا بيداری وکړه اطاعت وکړو فقبضوا جوائزكم نن د هغه اطاعت د عبادت بدلی وصول کې انعامات وصول کې فاذا صلوا کله چې مسلمانان د اختر منځو کې نادا منادن یا فرشتہ اعلان کوي الا ان ربكم قد غفر لكم یقینا استاسو رب استاسو مغفرت او بخشش وکړو استاسو ګناهونه معاف کړل فرجعوا راشدين الى رحالكم او خپل کورونو ته دسه واپس شئ چې تاسو هدایت یافته مغفور معنا د الله د طرف نه معاف کړي شوی کورونو د لار شي. فهذا يوم الجائزه دا د بدله ورځ ده. ټول میاش انسان کوشش وکي تنخوادار په انتظاری خپل ضرورت په پوره کو عبادت ټول میاش شو الله دې په خپل فضل قبول منظور کی. فهذا يوم الجائزه نن د بدله ورځ ده نن د مغفرت ورځ ده. ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزه اسمانونو کې دی ورځ ته يوم الجائزه وي د بدله ورځ د فرشته خوشاله نن به الله رب العزت خپل بندگانو ته بدله ورکړي د نیکو اعمالو.